شروع شغا وشو بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب تاول کې بلال پنځپیره وی دی پرې مواب کوما دیوبندي به وې ک بلال پنځپیره دی به بزن ندیم بدعتي ویم دا تاول ویم زما خلک په اشاعتي پیژني تا خلک په جمعیتي پیژني اشاعتي به وې یا اوسه به جمعیتي ویم کته پنځپیره وې زبر ندیم بدعتي بیا ویم دا خبر ده ادب نوم ناخلي به ادب نوم به برتن ملایږي بیا دی وکنه ولا صبر کا تا خبر وکړه خبر وکړه ما کو درخواست پټینګي یو جواب وکړه مال 500 روپۍ تا خبر وکړه مفتی سے 15 लाख रुपए दे زمنګ د مخې نه قرضدار پاږي کې 50 رکټ کا سلی رشیم لکه باواله کې د مستباد بیا وی تکبیر د شریع حکم دی. مفتی سے ما د تستا د مشر د کتاب نه پیش کو ستا مشر تکبیر کړي ما خوند کړه زه خو ویم من کافر وینو من خلکو ته خایو چې د مشر دی ولې دی بیا دی وی دا کم کې عبارتونه ته پیش کړي په توهین وخایا په پیغمبر سره ټیوی ته توهین نه وي دا بم څه غیرتی دا بم ایمانی دومره ایمان خدا ابو جهل هم نو چې هغه پیغمبر ته ټیوی لته توهین څه ته وي ته بیا وی دا کمی براتون ته پیش کو یو جمعیت والا نشته سرپرست خان صاحب درې جمعیت نه کو امینو کاړوي جمعیت نه کو ستا مشر دی کنه دی او ای کافر دی ما په اعتماد نشته ما ستا د مشرانو دی بابته کې ستا مشر دی جمعیت دا څنګه جمعیت نه دی ته دا اوه چې دا زما مشر نه دی دا حکم دا پتو په اگر راځي بس ته دی پامه کوه کته خپل مشر غني ته خدا ما ته و امام اهل سنت په زما او زما مرشد دی او زما مقتدا دی نن دی برات اعلان وکړو و امینو کاړو جمعیتین د تاسو وردا نن دی اعلان وکړو سرپرست خان صاحب درو جمعیتین نه دی ته ما دا وې دا چی شه دی چې جمعیتین نه دی نو چی شه دی ته خو دلته و جمعیت علماء اسلام ته علماء دیوبند ترجمانان دا تاسو وای کنه ترجمان جماعت ته نو سرپرست خان صاحب درته دی وستو نو چې هغه دی وسغه دی باندې نو درنګ په باندې امینو کاړوي نو دارنګ چې د رحمت کائنات ور دی جمعیت نو لکه دا جمعیت څه شي دی جمعیت تعریف په لګو کې لکه دا تاسو ته وایي پته ولګي دیوبند نه خارج شو ته دا غدي پاند شي کوله برات اعلان ته وکړو لک صبر کو مفتی صاحب نور وته ویني بیا دی وای دې مشرانو کوم کتابونو چې دا وکړه د دې جواب په ما لازم نه دی ولې هغه خو جمعیتیان نه دي ستا مشر نه دی ته دا پتو باغو منی ښا بیا د بلال د اصول مطابق مفتی صاحب خپل اصول نه کړی ته په صحابو کې چې تا کم ماته وې کستا کې لګی لمه په جمعیتیانو کې لګ سنجیده کس ته بینره لګلې وس مفتی صاحب د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کو چې هغه وایي سوق نبی سلام په ولاړه میچازي کړی دي تصدیق مکوا او بیا وایي زه پرته نبی سلام په ولاړه میچازي نه کړی په ولاړه میچازي کړی عائشہ رضی الله عنها نبی سلام په کور کې بیماری ډیرې په کور کې عذر راتلی شي مثال په تور یا بهر چې ده په کور کې مثال په تور عائشہ رضی الله عنها نبی سلام په ولاړه میچازي نه دی کړی او بهر کې دې شي په عذر وو نبی رسول الله تکلیف راغلی هغه د کور حالات ذکر کوي او دې بعد هغه د بهر حالات ذکر کوي په دې کې تعرض کوم دی راغی عائشہ تنها په کور کې په ولاړې میچازي نه کړي الله دا خو استاد د الله بنده دی پاک پر رساله کې چې وګوره پاک کې دا خبر لیکل چې نبی رسول الله په مفتی صاحب خبره ته جواب راکړي چې په کور کې عائشہ تنها د کور حالات ذکر کوي چې په ولاړې میچازي نه کړي او دې بعد هغه بهر لیدل بل بیا وای تاسو خدمت نه بود منکر ځکه چې شیخ جسدی مثالی تا چې کوم عبارت پیش کو مفتی سے مال دارا کا احکام میت ہو احکام میت کی دادا شیخ سلیم الله خان په زیر نگرانی کې لیکل شوی دا کوم عبارت د نبی سے پیش کو دی الارواح على اربعه اقسام ارواح الانبیاء تخرج من جسدها وتسير مثل صورتها مثل المسك والكافور فمثل المسك او د کافور دی وتقول بالجنه او ته دا روح دی نور بدن زبتا ده چې اشرف الجواب کې هم داشته خطبات کې معلومات کې تقریبا 25 30 ځای مدار وړي چې دا د مشک او د کافور نه جوړل پوه یا وای درنګ معارف القرآن کې دی وی یو جسم لطیف ته پوه او ته چې دی ته روح دی مفتی صاحب د مشرانو د دعوا کوه بیا دا خبره کوي وی هغه د جسد مثال سره تعلق غني ستا مشر چې دی خبر کې زندگی کې با 223 صفحه کې لیکلي وی که تعلق لري هم عقیده باطله ده عبارت رکھا 223 نمبر صفحہ رکھا پوچھے اور 223 نمبر صفحہ کے لکھ لیے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ عالم برزخ میں روح کو جسدی مثالیہ عطا کیے جاتے ہیں اور روح اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور روح کا تعلق جسد انصری کے اجزاء یہ کے ساتھ بھی جڑا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسد انصری کے اجزاء دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں اس نظریے کے دو اجزاء ہیں ایک جسدی مثالی کے اس بات دوسرا روح کا اجزاء یہ کے ساتھ تعلق اس عقیدے کے پہلے جز یعنی جسدی مثالی کا اس بات تو بے اصل اور بے بنیاد ہے اور دویم جز صحیح ہے دے دغم نہ منی مفتی سے مشران نے خبر نہیں بیامات وہی التزام او لزوم دا مفتی صاحب التزام او لزوم ته د فقهاو د اصول خبر نه تا معمولی بس یو کتاب د ګور دا انور شاه کشمیری چې څومره خبره دومره خبره دا د علماء دیوبند مکتبه د دیوبندی منی کنه منی دا وی التزام او لزوم کوپر میں کچھ فرق نہیں چې کله په زیات دین کې د زیات دین کې بدی کې فرق نشته د پیغمبر عزت کول تعظیم کول دا د زیات دین نه دی پدې کې وګوره او دا لزوم دا بتا محموده کې د التزام لزوم خبره چې دی وکړه مفتی سے پاغي کې دا لیکلي دي چې التزام دې ته ویل کیږي وکړه
कि कोई आदमी ऐसा अकीदा रखे, ऐसा अमल इख्तियार करे या ऐसी बात कहे जिससे कोई कुफर लाजिम आ जाए, लेकिन जब इसके कहा जाए कि कुफर लाजिम आ गया तो उसको तस्लीम न करे बल्कि इससे बरात करे। चागत आगे ना बरात वकी तो बरात ना कहते इल्तिजाम के लुजूम दे दो चागत ना खुला खबर होती या लेकिन शेख चागत वो चागत बरात ऐलान वकी और तो बरात ऐलान ना के देवबंदी आलिम दरो मत लो दा किताब दे पेश करो बता महमूदिया अगर दावली दा टके कितना दी पट कोली माता पता नहीं इंशाल्लाह बे लिखली दी पता बे खबर होगा शाहपुर शेख से पता हो महमूदे के स्ता मशर लिखली दी पदी के लिखली दी कि गोरे यो सले पे जमात की मौजूदी बारे के जमात इस्लामी बारे के जवाब सवाल से दागा बस यूमुस की कहने की वो एक अकीदतन नहीं नुमुस पे की यो जमात के सड़े को अकीदत के जमात नाखली पोशे आगा हुकम पागने लगी जता मा पर कुल जमात पर लगे इल्मी नुक्ते ज़का माता तो बोले जमा दावत चिदम पनाज द कजीम मुजिबी जुजिए पिशको मंग तोल जमे तकले वले दी मंगा काफिर न होए मंग काफिर बनाता है मंग बताते मंग शेख सु जोड़ो नो काफिर बनाते नहीं बताते हैं मंगा खल को तो काफिर वाई नो मंग जोड़ो मंग वो तो खायो च दस्ता मशर दे काफिर दे काफिर वले यो तो वाया उजमा के जमा उस्ताद मशर वही कुरान मजीद के जसदी मिसाली नुम निशान निश्ते दाबल्ला का او د وسیلې خبر چې دوګه باغې کې اقسام دي کنه توحید او شرک حقیقت ستاسو مشروع ته بدعت لیکلي دي دی وي په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و پوه شوې دا نور حسن شاه بخاری په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و نو ستا په نسبت باندې دغه کمه ولې به کې دا یندوان وو پوه شوې کله ته به تقسیم نه منې مخکې دا زما سره دی وي د آیت الامات ولا په قران او حدیث کې د جسدي مثال نوم نشان نشته مخکې ما دراکا دا تم بیا دغه تقسیم امام کوپر ولې تو باغه بسکه ته پراسان صاحب در وي جسدي مثالي قول دا د معتزله قول له معتزله वगैरह बातिल प्रयोग तो सदियों से ये मुगालता पल्ले बांध रखा है कि चूंकि कब्र में शहीद वगैरह किसी भी सही जसद वाले मुर्दे के हयात हमें महसूस नहीं होता वरना इसका शोर मुशाहिदा होता है, इसलिए हयात जिसमें उनसरी से मुताल्लिक नहीं बल्कि रूह या जसदी मिसाली से वाबस्ता है। दल तक دا وی دا د مسلمانانو چې ده استعبوسی علماء ول سنت الجماعت او صوفیه محققین جسم مثال کې قائل ہے قبر کی زندگی رکھا قبر کی زندگی کے لیے دے کوئی په قران او حدیث کې صفحه نمبر 218 کې وی قران میں حدیث میں جسدی مثالی کا نام نشان نہیں ہے په بلہ کې لیکلي زوی په حدیث کې وی د قیامت پورے جسدی مثالی ما تسوق نشو ہوئے دا مشر دی لیکلي وی وجود مثالی شرعاً معتبر ہے دین میں اس کا اعتبار ہے 50 صحیح بات بھی کڑے ډیر شاید سنی پر اولی بے باخره کې لیکلي الجاهد بالوجود المثالی ليس من اهل سنت بل في شوب من الاعتزال بما انه يستطر الى تاويل البنس بل اكثر تاويل بيضا وجسدی مثالی نے انکار دا اعتزال ہے سبا خان تزور جسو کہ قائل ہے معتزله ده جسو کہ منکر معتزله ده ابل مشر دی سو پنځه دی په قران حدیث کې نوم نشان نشته دا وی په زر آیاتونه کې دي نو کده ریخشای هغه مشر دی زر آیاتونه انکار وکړو دا کفر ده او کده دروغ دي نو د بیا په زر آیاتونه باندې دروغ وي یو دی وی په قران حدیث کې نوم نشان نشته دا په حدیث کې اعتبار ده د علماء راسخین اس کے دلائل کا بڑا بہت رکن سمجھتا ہے او جائز دین انکار معتزله تو ده اعتزال بوئی پکې ده تحریم معنوي ته جوړیږي ستا په ستاري معنی ته دا کفر ده زه ته مفتي خبره کوم کده یو مشر دا خبر دي صحیح نو د زریاتون منکر شو او کده خبر سی هغه په زریاتون دروغ وتل مفتي سے دا ستاره کفر بل خبردار زما اصول نو ته د خپل مشرونو دی پاکه کدا مشر ته انکار کوي ته په د حکم لګی چې دا زما مشر نه ده جمعیته باندې دا زما مشر نه ده بل خبر ته ماته دا کې چې ما کوم داوا پیش کړي ستا جواب داوا د هغې اصول مطابق نه ده ما ویلو چې زه به دا خبره کوم ته چې موږ داسې نه یو د هغه چې ته عبارتونه پیش کړې دا به ستا د خروج عن مبحث ما ستا سره خبره شوې وه تا زما سره خبره کړې وه موږ وی 8 غنټې به باسي یو په یو به که په عبارتونو په شریکه کې یا به اول 16 غنټې زما بیا به 16 غنټې ستا وي اصولي دې وکړه مفتي صاحب لیکل شو چې زه به دعوا در کوم ته به په هغې کې دفاع کوې که ستا شوقي زه به خپل عبارتونه نه رنګ د ته عبارتونه چې کوم پیش کړې ستا د مشران نه به زه خیم که ته خامخا شوقي نو بیا به دې شکې چې 16 غنټې به دې شو بیا شروع کو 16 غنټې ته اعتراضونه کوه 16 غنټې به دې اعتراضونه کوم ته به جواب کوې که د اصول نه ووتې مفتي صاحب به زه شکسي ځکه تا ما سره لیکل کړي دي چې موضوع به صرف زما ته به دفاع کوې ته د هغه عبارتونه چې شی پیش کوې چې په کوم شي کې ما پیش کړل په هغې موضوع کې که ته معارضه بالمثل کولی شې معارضه بالمثل دې ونه کړه او تا ته ما معارضه بالمثل به ته ووایې چې هغه څنګه یې بیا به ته انشاءالله باید ستانه سوالونه کوم تا د ما سره لول د معارضه بالمثل کړو دا معارضه بالمثل نه ده او جواب دعوت تا د هر جز د دعوې سره به زما برابرې کنه دا به بیا ستا شکسي ما اوس ستانه دغه مطالبه په دې احترام کې بیا کوم چې یو مشر دې ووایي چې د هزارو آیتونو پابل کې تا جواب رانه کو دا زما پتا قرش ہوتا ومنله چې زما مشر ټلویزیون و د صحابو قول له پیش کو باغې کې خو دیو بل د کافر لفظ نشته مسله کې اختلاف کې دی شي مفتي صاحب خو د کوپر پتو به بلکې زه خود دغه ثابتوم د صحابو په مېس کې به اختلاف وو د علماء دیوبند په مېس کې هم اختلاف وو د حنابلة او شافعي په مېس کې هم اختلاف شته خدا سے سریع د کوپر پتوا تاسو تکفیرانه په وړو خبر دخل کوپر پتوا کې دا راته ښه مفتي صاحب اگر چې دا پنځپیریت چې د یو نسبت ته لکه موږ حقانیت هغه کوو که نه دا کنزل نه ده خو بار صورت زه تاسو ته دا خپل نسبت نه دی چې خپل نسبت او جماعتۍ به دی نه وي او تاسو صحیح دی
یا متماد دیوبندی میں تمام جماعت ہے اشاعتی تمام جماعت ہے اشاعتی نہیں تو جمعیت نہیں زه جمعیتین یم نوجوانات کې نه یم زه نوجوانات کې یم ټیک ده صحیح ده څه خبره دا وباسه دا ملګری وباسه دا دریم ځل له خلاف ورزي کې دا سړی وباسه مفتی صاحب ګور یو کس مزیات درکې به اصولي کوي نو به اصولي ولې پرېښودل دا دریم ځل له دغه ملګری به اصولي کوي دا وباسه دا ځل ښه دا کتابونو والا ملګری دریم ځل له خلاف ورزي کوي دا ځل به وباسه ښه ټول ولې لري کوي څو خبرې کوي وباسه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ویل چې بلال مولوي صاحب د اصول مطابق خبره وکړي خو یقین وکړي هغه نه اصول پیژني او خپل اصول چې کوم وځ کړي دلته هغه نه پیژني اول نمبر ماته دی وایي چې یاره ته به عبارات نه پیش کولې تا به اصولي وکړه دلته اعلان کې ما ورسره جواب یې دا وکړه چې تا کوم په جمعیت العلما والا باندې تهمتونه الزامات لګولي دا خالص الزامات دي دویم نمبر دا ستا چې کوم اصول دي په دې سره صحابه کافران کېږي په دې سره انبیاء کرام کافران کېږي په دې سره احناف کافران کېږي حتی چې په دې سره ستاسو شهادت توحید هم نه پاتې کېږي زما خو اصول څه دي دوی وایي معارضه بالمثل ټیک ده ما ویل معارضه بالمثل په کومې طریقې سره چې ته تعرضات راوباسې تکبیر کې معارضه بالمثل به زه کومه په کل کې زما معارضه بالمثل مراد اوس هغه کومه لګیا یم دویم نمبر په مخکې ټرن کې زما یو خبره پاتې شو د شیخ رحیم الله شهید نور الله مرقده غزالی وقت دغه عبارت پیش کوی هغه چې اجساد په قبرونو کې مو بیت المقدس تم راغلی او حاضر ناظر دا د الله د قدرت شپه د الله د قدرت نه تاسو پنځبیران منکر خو نه یی الته په یو وخت کې بل ذکر جسد راشي په دې کې څه اشکال له عام قانون مطابق د رسول الله صم جسد د یو ځنه په زیاتو ګڼل دا حاضر ناظر عقیده ده خو ته د قدرت باندې اعتراضات کې قدرت راغلی په قانون باندې قیاس کې دا شیخ رحیم الله صاحب په عبارت باندې ځان پوهه کا دویم نمبر د راغینه مخ کې په دې کوی ماته پنځبیره مو نو ټول په مجبوری شرمېږي زه جمعیت العلماء اسلام یو سیاسي جماعت ته تنظیم ده ځا عملاً په سیاست کې نه نوجوانان سره تعلق ساتم دی وجنه تا تمایل چې نوجوانان نه پولی کې جمعیت العلماء اسلام ملکا زرت ګلاب هم زرت جمعیت العلماء اسلام رکن هم نه یم سره او ما مخکې اصول پیش لاله چې جمعیت العلماء اسلام په دغه کې دستور کې لیکلي دي چې جمعیت العلماء اسلام کې هغه سړی کېدی چې بل جماعت رکن نوي زه باقاعده نوجوانان تنظیم لرم زه څنګه د هغوی د اصولو مطابق په جمعیت کې کېدی شم دویم دی ما ته ووایي ما ته پنځپیری مو نن په خپل دغه باندې شرمېږي الله بنده ولې شرمېږي په دې دویم نمبر دی ما ته وایي دا ټول خو کې جمعیتیان نه دي ستا مشران خو دي که نه نو زما مشرانو خو تا خبره نه کول تا ته خو ما بار بل چې نوجوانان نه پولي کې جمعیت العلماء ملکه تا یو جز متعین کړی جمعیت العلماء اسلام نن که په تا کې لږ هم غیرت د مور حلالي پیدا سکلي بسم الله وکړه جمعیت العلماء والا کفر پیش کا خو دغه ته نشي کولی موضوع نه په تیغ دی خوا دی خو به ځي دریم نمبر ما ته وایي دا ټول دیوبندیان نه اوسه نو ګوره دلته جمعیت العلماء اسلام یو جماعت دی یو تنظیم دی زما اوستا په هغې کې بحث دی زما اوستا په نورو مشرانو دیوبندیانو کې بحث نشته دی په نورو دیوبندیانو کې راځي هغه ځان له موضوع په هغې به بحث کوو موضوع نه خروج مه کوه بیا د تطبیق پیش کوي ما ویلي عایشه رضی الله تعالی صحابه کرامو د په اصولو مالته تعرضات پیش کړه دی وایي عایشه رضی چې دا خو په کور کې خبره وښی په دې روایت کې راکړو که هغه مطلقاً خبره کوي نبي سم په ولاړه سره وړه بول کړي نه دي صحابه کرام کړي دي او بل طرف هغه خو شیر مادر د مور حلال په اوس وګڼله ویس کله ما چې ویل کچا ویل چې نبی سم سر په سترګو ویل دې څه تا ویل کې په الله یې دروغ ویل ستا په نسبت دا صحابه کافران نه دي لسونه زیات صحابه کرام نومونه بلکې د جمهور صحابه مسلک دا چې سر په سترګو لیدلی دی مور بیبي وایي نه دی لیدلی څوک چې ویل لیدلی دی په الله دروغ وایي تعرضات جوړ کړه دا عقیده را باقاعده ستا په نسبت صحابه کرام کافر دي په خوارجو کې دا هغه نمونه د خوارجو روحونه مرتهران چې دا څه قسمه تکفیري دی بیا د مخکې ځي و شیخ سید مولا خان صاحب لیکلي ما هلته تطبیق پیش کړو چې ځینې مثال ستا جدا دی د صوفه کرامو جدا دی دا وایو و شیخ سید مولا خان صاحب لیکلي د روح اقسام ذکر کوي نو د روح اقسام جدا دي جسد مثالي جدا شی دی ته خو جسد مثالي مستقل جدا غني د روح نه جدا علماء دیوبند د روح اقسام جوړ کړل جسد مثالي هلته راوستو او هغه مستقل نه ګڼي ما ورته مخکې فرقونه وکړله بیا راغی وایي قبر کې زندګي لکه جسد مثالي بې اصل او بې بنیاد دی نو ټیک شو ستاسو چې کوم دی بې اصل او بې بنیاد دی بیا وایي محمودیه لیکلي دي و چې څوک ته براءت وکړي نو که اوس ته جمعیت العلماء دا چا عبارت چې پیش کوي دیو مستقل په ختم نبوت کتابونه لیکلي دي دیو مستقل په توهین انبیاء کتابونه لیکلي دي دیو مستقل صحابه کرامو په تکفیر کتابونه لیکلي تور نه تاسو کې دا ستا عقیده هغه دا سړی کافر دی څوک دا هغه بار بار براءت کوي ته پسې بیا پټ کوي خو شرم هم څه شي بیا د شاه صاحب عبارت پیش کو شاه صاحب وایي امور یقینیه میں امور یقینیه میں د قادیانیت خبره کوي دا ته چې څه لګېده په امور یقینیو کې لګیایي
پته لګي امور یقین پیژنې کنه پیژنې او مال فقهاو اصول ذکر لله کتابونه د شاه صاحب رحم الله کتاب د فقهاو د اصول کتاب نه دی شاه صاحب نه به خبرېږي شاه صاحب د ختم نبوت د قدیانی په خلاف خبره کړه ته امور یقینیات دي دلته ته عام خبرې پاغي باندې قیاس کړي فقهاو اصول د خپل الکه شامی سم معمولی مولا دی شپږ کتابونه ما پېښ کړو د شاه صاحب په عبارت کې دروغ وي او مخکې ماته ته نیم پېښ کړل چې خبره ته خپل نه مانی مخکې به ماته وای جماعت کې سړی وین واخرتن نه وي ماته وي نو زه هم دقه وایم ته چې د عباراتونو کومه قید راو درجه متلمه ولا قید کې دي شي یقینا د په جمع متلمه کې هیڅ عقیده نشي کېږي ته مطلقاً تکفیر کړي ته ټول کافران دي شاپور شیخ دی کافر کوی نه تلاشا گجراتی دی کافر کو دنیا پنځپیران وسم په جمعیت کې ټول دی کافر لږ سره خو بس اگر شعیب علیه السلام د کوم جدا جدا پیمانی لري بیا ما ته وای په وسیله کې اقسام دي د وسیله اقسام خبره نه ده توسل به اعمال الصالحات استا مشران شرک وای او اقصی زرا غسته الغرض دا ګوره دا مولانا محمد طاهر उनकी कुरानी तारीख अलगरज बिजाही अम्बिया व सालिहीन या इनके बरकत से दुआ अल्लाह से करना अव्वल तो शिरक है अगर शिरक नहीं तो मुहिम शिरक जरूर है दस्ता मशरानो इदा तफसीलत तरजान न पकी लकई पदे वकीमा लगावा दोयम नंबर मादर था द पंचबिरियानो पदीजी की इबारत पेश को मखकी द मखकी जम मोली से स्ता पे उसूल बांधी स्ता दो उसूल लकुबर मा पेश करी टाइम बे बंदो चे खबर की किताब गाड़ी खा टाइम बने हिसाब है हवाले और तोवर के खैर दी किताब ने मुंग इबारत पेश को जो मोटर खत्म शबे बेदर ठीक है ٹھیک شو دا ورک مخکې زه مولوي صاحب زه دریم نمبر دلیل پیش کوم آیا برکت شرک دی پنځ پیرانو په نسبت باندې برکت شرک دی د علماء دیوبند په نسبت باندې مستحب دی دا قاعده دی بقاعده عبارت هم نه دي علماء دیوبند برکت ته جایز وای دا والا مناسب او ستا پنځ پیران ورته قلائد الیقیان دا تاسو یو پنځ پیری مولا علی کی صفحه 203 دی دوی تو اس شرک الفاظ کے باوجود جماعت سے تعلق نہیں مولانا شامیزی شهید رحم الله تعالی وای په تعلق په برکت سره چې دعا کې دا الفاظ د شرک دي دا مې استعمال وا او تاسو د مخ کې الهو سنن کې علامه عثماني فرمای لاجل برکت النبي صلی الله علیه وسلم دوی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته فضیلت حاصل له د وجه برکت د نبی علیہ السلام نه دا ګوره علماء دیوبند پنځپیرانو عقیدتن تضاد دی دا علماء دیوبند عقیده ته برکت ته مستحب وي او پنځپیرانو ورته شرک وي دا عقیدو تضاد ز پیش کوم او ته چې اتی بوتی دی راغستری صرف الته معلومیږي الته هغه معلومیږي چې صرف ګسته بکواسات کې باغی باندې مخکې زم دا سلور او څوره څوک چې صحابه کرام علماء دیوبند ته کافر وي دا کافر نه دي صاحب کول پنځپیران کافر شو پنځم سلورم نمبر دلیل تزم پنځپیران د الله د پاره جسم ثابتې مکان هم ثابتې او دا دواړه د کفر عقیدې دي دا ستاسو جماعت یو ذمہ دار پیش کوم دغه سینه چې شاد توحید سره تعلق نه ساتي هغه پیش کوم ستاسو جماعت ذمہ دار دی دا ګوره افادات بخاری خطیب اسلام سید ضیاء شاه بخاری سے د دې جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 کې دی وای جب تک محمد سے رسول اللہ کی بلندیوں تک نہ پہنچا تھا وہ زمانہ تھا کہ وہ لوگ زوال یہ خود مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خدا کہاں رہتا ہے نمبر 1 اول نبی علیہ السلام ته پتہ نه و چې الله چرته و د الله ورته نه معلوم دویم نمبر الله کہاں رہتا تھا زي ورته مقرر کو مکان اور ثابت کو دم د کفر عقیده دریم نمبر د الله د پاره اوسېدل ثابت چې د انسانانو صفت دي درې کفر عقیده ستاره پنځپیرانو صراحتن دا ورو مخکې زمولي سبو دا پنځم نمبر عقیده پیش کوم ته مې څه خبرې مکه وکړم ته خبره نه پوهیږي چې ټرن ختم شي به وغواړه کتاب دا ټیم مې حساب وزما ته مکه خبرې دوا ته زمونږ صرف تسلسل کټ کوي بس نور څه دا ټیم مې حساب وخه دا مخکې زم پنځم نمبر عقیده دی وای حیات قبر شرک دی پنځپیران وای حیات قبر شرک دی شپږم نمبر دلاړه دی وای وقت النشور سے پہلے حیات ناسوتی کا قول عناد اور حق میں تحریف اور خروج یعنی الاسلام ہے دا تبین الحق استبدام آجو دا ستاسو پنځپیری مولاوی او دویم نمبر علماء دیوبند کی تسوی معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی مفتی شفیع ابراہیم اللہ علی کی وی دا قبر حیات چی دے دا متواترات دی دا قرآن مجید دا 11 آیاتون مفتی شفیع ابراہیم اللہ بقول معارف القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 278 کی لکی او دا متواتر احادیثون ثابت دے وستوی علماء دیوبند وی دا متواتراتون ثابت دي او پنځپیران وای دا شرک دی اوس د دیو په نسبت باندې مفتی شفیع صاحب علماء دیوبند مشرکان کافران شو مخکې زمولي صاحب شپږم نمبر دلیل ابن تیمیہ رحم الله فرمایي کتاب الصفات تر مجموع الفتاوا کې هم وای دی وای قول من یقول ان النعیم والعذاب لا يكون الا على الروح او دی وای څوک دا خبره کوي چې عذاب او ثواب صرف په روح باندې لري و ان البدن لا ينام ولا يعذب بدن تاغه عذاب او ثواب نه ملاويږي وهذا تقول الفلاسفه المنكرون لمذهب دا فلسفه مذهب دی واولای کفار باجماع المسلمین تاسو چې رجسم د عذاب نه
انکار کوي دا په اجماع مسلمانانو سره کافران دي دا والا د پنځپیرانو عقاید علماء اسلام صفحہ نمبر 134 عذاب کا معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قبر والی جسم کو ہوتا ہے عذاب و ثواب دی قبر کی نہیں ندی جسم تھی دا عذاب و ثواب معاملہ ګوره د ابن تیمیه رحم الله فرمایي متواترات دي کافر د ابن تیمیه دغه موي پنځپیران د ابن قیم او ابن تیمیه په فتوا سره کافر دي یقینا مونږ کافر ورته نه وایو لیکن په خپل اصول سره کافران دي وم نمبر مخکې مناسبو مخکې زموږ صاحب دا مسلم شریف جل 1 دا پنځپیران وای په دې خبر کې جسم د پر سوال جواب نشته ره بلال مولوی صاحب توجه کې ته به مخکې کړه دا مسلم شریف جل 1 صفحه نمبر 76 عمرو ابن العاص رضی الله دا سوال جواب احادیث متواتر دي او ابن العاص صحابي رسول الله صحابه په دور کې چې کله وفات کیږي هغه وصیت کوي بچیا زه چې مړ شمه په ما باندې خاوري انبار کوي ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنهر جزور دومره وخت زما په قبر ودرې څومره چې یو اوخ زبه کېږي د هغې غوښه تقسیمېږي ولې حتی استأنس بکم وانظر ماذا اراجع برسول الله زه به تا سره مانوس یم ډاړه ویم چې د قبر خوا کې ولاړې زه به پوهېږم چې زه ستاسو څه جواب ورکړم سوال جواب په دې قبر کې دی بچې د قبر خوا ته ودرېږه دا زما سره مولوي صاحب مشکات شریف د اذا اقبر المیت کله چې قبر کې میت دفن شي هغې ته فرشتې راځي سوال جواب ورنه کوي خبرې مه کوه ټول زما په ټرن کې لګې تیاری کې اوس غوږ کېږه زما جواب وکړه بې وروسته